وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم ونهج منهجهم واستنى بسنتهم ونحى نحوهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما قابل صد احترام علماء کرامو د قرآن پاک حفاظو او د قرات او د تجوید اساتذو او زما د اسلام درنو خوږو مشرانو ورونو، د محترم مکرم قاری انارګل صاحب دامت برکاتهم د صاحب زاده د نکاح دا مبارک تقریب ده. دی پکې دا یو مذهبي او تبلیغي اجتماع منعقده کړله او دا ډیره د سعادت خبره ده چې یو سړی واده او خادي دا د قرآن پاک او د حدیث مصطفی په چوکاټ کې دن نه کوي. واده دا سنت ده او په بعض حالاتو کې واجب ده، نو د سنت او د واجب ته ادا کولو سره دا جمعات او دا محافل دا مناسبی. بعض خلک په ودونو کې ډمې راولي، ډمان راولي، گانا بجانوي، دا د سنت و توهین ده. د دې مثال بالکل داسې ده لکه یو سړی د سهار 2 رکعاته سنت کوي او ډمې ته وایي شابه ګډېږه، ډم ته وایي شابه ډول غږو، سرنا او سرود غږوه. نو نکاح دا سنت ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. روایاتو کې راځي النکاح من سنن المرسلین. تمام پیغمبرانو ودونه کړي ما سوا د یحیی علیہ السلام نه، چې دا داغه د پاره صفت ته سیدا وحصورا، باوجود د طاقت او د قوت نه دا داغه د پاره صفت ته، لیکن د نور د پاره صفت هغه واده ده. تاسو الحمدلله علماء کرام موجود دي او زیات ز خپل ورونو ته خطاب کوم. علما خو علما دي، لیکن طالبانو د فقه په کتابونو کې ویلي دي چې النکاح سنت وعند الطوقان واجب. نکاح سنت ته د هغه طالب علم د پاره کله واده نم کوي نو خیالات درست دي، د ګنا نه به الله تعالی بچ کوي، د پاره واده سنت ده. او که یو طالب یریږي په ګناه کله واده نه کوم اسنه چرته ګناه کې مو واقع نشم نو هغه باندې واجب او فرض ده. ځکه د ګناه نه ځان ساتل دا لازمي دي. نو نکاح په عامو حالاتو کې سنت ده، او چې یو سړی طاقتور دی د ګناه نه یریږي نو هغه باندې بیا واجبه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ځکه فرمایي چې ځوانانو واده کوي، چې دا واده طاقت لري نو واده کوي. دا واده په وجه باندې نظر پاکیزه شي،
او حیا بده په خپل ځای باندې باقی وي فإنه اغض للبصر دا د نظر د ښکته کولو دپاره علاج دی اجنبیاتو ته به نه ګوري او شرمګاه به محفوظي او چې د واده طاقت نه لري غریبي نو رسول الله مبارک فرمایي دی د روژه نیسي روژه کې دا کمال دی چې انسان هغه د ګناهونو نه بچ کوي نو واده دا سنت یا واجب دی دا اختلافی مسئله ده که یو طالب واده نه کوي بالکل واده ته اډو خیالم نشته د بعضې کسانو مزاج بالکل یخی واده طرف ته اډو رغبت نه وي دې سړي ته واده ښه ده او که نفل ښه دي د امام شافعي رحمت الله علیه وایي دته نفل ښه دي نفل عبادت ده او نکاح خو یو عقد ده د عقودونه لکه بازار کې یو سړی سودا کوي عقد هغې ته وایي چې هغه د دو تنو په منځ کې په ایجاب او قبول باندې موقوف وي هلکه دا کتاب په 10 روپۍ خرڅوم هغه بل وایي زه یې علمه لومبنۍ خبرې ته ایجاب وایي دویمې ته قبول وایي دغه رنګې ښځه او خاوند هم ایجاب او قبول کوي نو امام شافعي سے وایي بیعه کې او دې کې څه فرق دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي سے ته وایي خبره درسته ده لیکن بیع عباره کې دا نه ده راغلي چې البیع من سنتي یا البیع من سنن المرسلین منم چې نکاح او عقد او ایجاب او قبول له لیکن دې باره کې بلا روایات راغلي دي او پیغمبر علیہ السلام امر فرمائی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج او د بیع عباره کې دانشتا بل واده چې وکړي دا متعدی عبادت ته ته چې خپلې بیبي ته نان او نفقه راړې دا م عبادت ته ځکه الله تعالی وایي وعلی المولود له رزقهن په خاوندانو باندې لازمه ده چې خپلو بیبیانو ته نان او نفقه راړي الله به تا ته اولاد درکړي دغه اولاد ته چې ته نان او نفقه راړي دا م عبادت ته بلکې په حدیث کې راځي چې یو سړی خپلې وړي لور ته د بازار نه وړوکې غوندې لوپټه بخنقه هغه علي دا م عبادت دی یاره جمع راغلی زما دا وړه بچی ده د دې ساړه کېږي او تا ورته وړوکې غوندې سپوټې لوپټه واخېسته دا م عبادت دی او دغه بچی په دې د قرآن پاک حافظان شي عالمان به شي مجاهدین به وي نو دا څومره لوی انعامات او بل رسول الله مبارک فرمایي تناکحوا وتوالدوا واده وکئ او د واده مقصد دی اولاد راړلی فإني أباهي بكم الأمم زه به په نورو امتونو باندې فخر کوم حدیث کې راځي چې په میدان محشر کې به شپږ شله صفه او خدای خبر چې په یو صف کې به څومره کربه مخلوقي په دې کې به 80 صفونه د رسول الله د امتي او 40 صفونه به د نورو پیغمبرانو د امتونو وي نو واده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د نورو انبیاو دا هغه سنت او پاکیزه طریقه ده دې د وجه نه په انسان کې پاک دامنی پیدا کیږي او پاک دامنی اسلام غواړي اسلام ډیر پاکیزه او ډیر سوچه مذهب دی نو دا په هر سیز کې صفائی سترواله سوچواله چې کوم دنه غواړي دغه وجه نه د حور په تعریف کې راځي چې قاصرات الطرف الله دې ستاسو د ټولو حوري نصیب کړي قاصرات الطرف حور به په خپلو سترګو باندې د خاوند نه ما سوا او د مور او پلار نه ما سوا او د رونو نه ما سوا بل چاته نه کتري او دا کمال دی د نظر پاکیزګي دا ډېر لوی بچی ته چې چالور ورکړي په دې جذبه ورکړي د چې عالم دی دا ډېر لوی نعمت دی چې سړی خپله لور طالب او عالم ته ورکړي حسن بصری
ډیر لوی تابعی دی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دعا کړې ده. حسن بصری ته لویه جرګه رااله او لوري ته غوښته چې دا ډیر ښکلی ځوان دی، ډیر نیک دی، مزګزاره دی، پابند صوم و صلات دی، تلاوت کوونکی دی. ښه به دا وي چې دا خپله لور ده ته ورکړي. قریبه و چې حسن بصري دا خبره منلې وه، خو چا یو خبره پکې وکړه، وی یاره جي د حد نه زیات مالداره دی. هغه وی حسن بصري به ډېر خوشحاله شي. وی ښه مالداره دی. ښه ده چې مراته وایي خفه کېږئ مه مالداره ته لور نه ورکړو. خلک هغې سړي ته غوسه شو، د عالمه شوی کار دی خراب کو، دا دې پکې لا څه خبره وکړه. هغه وی حسن بصري به ډېر خوشحاله شي چې یاره مالداره سړی دی نو بس یکدم به وایي نام تیار یم وې خفه کېږئ مه راغلي یې مېلمنو خو مه خفه کېږئ مالداره ته لور نه ورکو. مالداره به زما لور وینځه ګڼي، حکمونه به کوي، د دې زندګي به دقسې خراب وي او دا غریبه به ځان وینځه ګڼي چې دی خو ډېر مالدار دی او زه د غریب پلار لور یم. دا به زه طالب ته ورکوم، طالب ته به ورکوم. ده طالب به قرآن او حدیث ویلی نه که خوښه خو نور نه لا نور، که خوښه نه ده نو ظلم به پې نه کوي. هغه به د قرآن مجید آیاتونه ویلی وي، هغه به د رسول الله حدیث لیدلی وي او قرآن مجید کې ځای په ځای باندې مونږ ته الله تعالی وایي ولا تنسوا الفضل بینکم. الله اکبر. اسلام څومره خوږ مذهب دی. ښځې خاوند دواړو ته وایي ګوره د یو بل مهرباني مه هېروئ. ولا تنسوا الفضل بینکم. یوه جینۍ ته چې خلک ورشي چې د پلانکي الک د پاره دی غواړي او دا چپ شي نو د دې جینۍ په دې خاوند باندې احسان دی چې دی خوښ کو، ورنه هغې ته خاوندان لږ دي او د خاوند په جینۍ احسان دی. جینکۍ نورې لږې وي چې دا یې منتخبه که نو د خاوند انتخاب د زوجي او د زوجي انتخاب د خاوند دا د یو بل سره احسان دی. نو الله تعالی فرمایي ولا تنسوا الفضل بینکم. خپل مابین کې د یو بل فضل و کرم د یو بل احسان دا مه هېروئ. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې خیرکم خیرکم لاهله. ښه سړی هغه دی چې هغه خپلې بیبي ته ښه وي. بعضې سړی بیبي ته هر مال خرش پوره شي او بهر پوډېري ملګري ته جی قربان وایي، یا ورته آوازو کې جی قربان. ما یو ځل میرانشاه کې حقاني صاحب مدرسه کې وم، د یو واده پروګرام و، په دغه موضوع باندې ما تقریر کولو چې رسول الله فرمایي خیرکم خیرکم لاهله. ښه سړی هغه دی چې خپل اهل ته ښه وي او رسول الله وایي وانا خیرکم لاهلي. زه د خپل تمام امت نه د خپلو بیبیانو دپاره بهتر یم. روایاتو کې راځي حتی لقمة تجعل فی امرأتک، چې یو سړی یو نوړی خپلې بیبي ته په خوله کې ورکړي دا عبادت دی. یو طالب راته سهار وایي یاره جي تا تقریر کې چې کښېنم نو ډکې مې راشي چې دا ځل کور ته ورشم نو د ښځې به ډېر قدر کوم، خو ډېر سپېرې یم چې ورشم نو لومبۍ جګړه خپلې ښځې سره کوم. مې ته ډېر ظالم یې، اوچته لګیا دی جګړې کې. او یو قاري پکې ناست وی دا ځل خو به که خیر دی په دې حدیث عمل کوم حتی لقمة تجعل فی امرأتک، په دې هم ثواب میلاویږي. نو ما دا عرض کولو چې واده په نعمتونو کې لوی نعمت ده، لیکن لور خور دی نیک سړي ته ورکه. که اسم دی چې کم از کم تبلیغ کې خو یې سوره دې تېرې کړي که نه، ابه د قرآن او حدیث د احکامو نه خبري. خاص کر هغه سړو ته زه ویم زموږ کلي کې د جینکو د 3 مدرسې دي نو کله نه کله ما بوځي، د هغې ما نه بیا خفه مي. زه ورته یم تاسو ته چا ویلي دي چې په دغه لوڼو قرآن مجید یادوئ؟ چا درته ویلي؟ د دین مسلې پې زده کوئ. چا تاسو ته ویلي چې په لوڼو قرآن مجید زده کوئ؟ او چې نه زده کوئ ښه کار دی، ډېر ښه کار دی چې سړی خپله لور، لیکن چې لور مو قرآن مجید یاد کو نو بیا دارالعلوم حقانیه ته خط رالیږئ چې زما لور حافظه شوې ده
ورته یو ښه حافظ وګوره، یو ښه عالم ورته وګوره. مې په دې خپه کېږئ ما په لور دومره محنت وکړې، هغه غریبه 6 کاله 7 کاله قرآن مجید یاد کړي او بیا ډریور ته ورکړي او غاړو موز نه کوي. زموږ کلي کې داسې شوي دي، ډریور ته ورکړه، زمیندار ته ورکړه، غاړو موز نه کوي. د جینۍ هغه یاد شوی قرآن مجید د هغې نه هېر شي. نو قرآن ورته متوجه دی، ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. چا چې د ما د کتاب او د دغه ذکر نه مخ واړولو، یاد شوی قرآن مجید عمدن هېر کړو، هغه دپاره ډېر لوی جرم دی. یو خدا د سړی ناجوړه شو، بیماره شو، حافظه کمزوري شو، هغه بېله ده. لیکن یو جینۍ چې قرآن مجید یاد کړو هغه بیا دور نه کوي. قرآن چرته چې کوم دنو یادېږي. نو حسن بصري هغې سړي ته تا ته د خدای جزای خیر درکړي، ښه ده چې دې دا خبره بیان کا، زه به خپله لور طالب علم ته ورکومه. سعید ابن المسیب پیژنئ څوک دی؟ دا ډېر لوی تابعي دی. سعید ابن المسیب 40 حجونه یې کړي، 40 او 50 کاله مسلسل تکبیر تحریمه ته نه ده فوت شوي. تکبیر تحریمه ده چې د امام د الله اکبر سره جخ الله اکبر وې، او 50 کاله د چا سټ ته په مونځ کې نه دي کتلي. څه معنا؟ په ړومبي صف کې به ړومبني صف کې چې نه نو بیا خو به د مخکیني صف خلق سټونه درته ښکاري. لیکن سعید ابن المسیب 50 کاله مز په داسې طریقه کړی دی چې د چا سټ ته نه دي کتلي، ځکه ړومبني صف کې به او 50 کاله تکبیر تحریمه ته نه ده فوت شوي. عبدالملک ابن مروان بادشاہ دی. عبدالملک ابن مروان بادشاہ دی، ښه سړی و، لیکن گورنرانو نه به کله نا کله ظلم وشلو. سعید به یکدم په گورنر اعتراض وکړو چې دا خبره ده د شریعت خلاف ده، دا خبره ده د دین نه خلاف ده. هغوی خو د خلفای راشدینو خلافتونه کتلیو، د ابوبکر صدیق پاکیزه خلافت، د عمر فاروق د عدالت، او د حضرت عثمان او د حضرت علی هغه پاکیزه د عدل و انصاف خلافتونه کتلیو. نو چې لغونې به م یو گورنر ظلم وکړو، نو یکدم سعید ابن المسیب به بادشاہ ته وایي چې دا ظلم دی. بادشاہ غوښته چې دا مولا ځان سره کم. سعید تابعی دی، تابعی هغې ته وایي چې صحابه یې لیدلي، څه د پاسه 10,000 اشرفۍ ورته تحفه راولېږله چې ستا ډېر ضروریات دي، او دا رقم قبول کا، په خپلو کارونو کې راوله. څه د پاسه 10,000 اشرفۍ کروڑونو ته رسېږي، د سرو زرو اشرفۍ. پیدا زه نشم قبلولی، دا ستا په خپله مزدوري کړې ده، ستا د خولې او د وینې رقم دی او که د بیت المال رقم ما ته راکړې، دا خو حرام دی. بادشاہ وی یاره بله طریقه کومه. د بادشاہ زوی دی ولید، او ولی عهد دی. ولی عهد هغې ته وایي چې د بادشاہ نه پس هغه په تخت باندې کینی. سعید ابن المسیب ته لوی لوی علما وزیران په جرګه باندې راوست چې زما بچی ولید چې ولی عهد دی او زما نه پس به بادشاهي، دا لور درته، دا لور دې غواړم د ولید دپاره، ما ته دا لور راکه. زما د ولید سره چې د دې وعدو شو، ولید ولی عهد، ولی عهد هغې ته ویله کېدی شي چې هغه د بادشاه نه پس بیا په تخت باندې کینی. سعید ابن المسیب ورته چې لور تا نه درکوم، تا سره د رشته نه کوم، تا سره د رشته نه کومه. او دا معمولی خبره نه وه. بادشاه یو سړي ته پیغام لیږي، خلک یې اعزاز ګڼي، معمولی غوندې لږ یو څو پیسو چې وي، او هغه چاته پیغام ولیږي نو دی په جامو کې نه ځایږي چې خان صاحب زما لور غواړي زوی ته، ټیکېدار صاحب زما لور غواړي، د دوی په سعودي کې د زما لور غواړي، په ځان نه پوهېږي. سعید ابن المسیب ته عبدالملک ابن مروان د زمانې بادشاہ جرګه راولي، انکار کوي، مینتونه کوي، لور نه در کوم، درته ولی عهد ته لور نه ورکوم.
طالب دے شاگرد دا رسول اللہ مبارک پا مبارک جماعت کی دا سعید ابن مسیب دا حدیث و درس تے او طالبان و پکی راتلل یو شاگرد ری سلور ردی سبق ترانگے پا سلور مرد راگے سعید ابن المسیب شاگرد توئی چی ما نراکا منذ ایام دا یسو رد راسی نوینم چرتا غائب وی جی ماتت زوجتی زما خدم رشوی وا نداغی پاغی تکفین او دا تعزیت پا سلسلہ کے ملمانہ مراتلل ندادا کا مشغول ہوما وی دا خدای انصافدارا ماتا ودی میں تلارا کڑو چی جنازی تا دا حاضر شے ہوئے داغی پا تدفینو داغی کے مام ستاسو مدد کڑے ہوئے وی رجی بس ما توسا تکلیف ندر کولو دا شاگرد جی پاسے دو نوی دا بل وعده سے انتظام دے ندے کڑے وی جی ما طالب تسوک لور را کئی دام چارا ترا کڑی وا خمڑشوا لا املکو الا درہمین او ثلاثت دراہم ما سر خو صرف 2 روپئی یا 3 روپئی دی ٹول سید المسیب ورطای کزدر تا دا وعده انتظامو کنو کئی وی جی ولی نکوما گواہانو تیلے کرا شئی دلتا تاسو گواہان شئی ما خپل لور دی طالب ته ورکړه بادشاہ ته لور نه ورکړي طالب ته وای چې ما دا لور درک طالب په جامو کې نه ځایږي او په خپل باقاعده نکاح تړلو گواهانو ته تاسو گواهان شي طالب په خوشحالي کور تر روان دی چې دا خدای الله تعالی ما باندې ډیر لوی احسان دی عبدالملک ابن مروان زوی ولیعهد ولید ته لور نه ورکړیو ما ته راکا مازیګر موسیو ما خام طلب وختو دروازه وړه بيد د طالب دنن आवाज کو چې من بالباب دا سوق مل مراغله دروازه سوق ډبای هغه ورته سعید راغله سعید د فکر کو چې په ملګرو کې خدا ما سوق سعید نشته او دا سعید ابن المسیبی دا خو په عمر کې د خپل جماعت او د کور نه بغیر بل چرته نه تله خوراغه ورې لري کو چې وی کا تسخري ولاړو طالب رنگ زیات شو چې الله اکبر سينه د بادشاہ طرف نه ورتا ستنبیه راغلی چې د لور بل چاته نشي ورکوله یا دا چې پیمانه شوی ني السلام علیکم مرحبا کیف الاحوال شاګر ته وي ته چلاړې نو زړه خپه شوم چې د دې سړی همخ کې بیبي وا او هغه سره ژوندۍ تیر شوی دا یو سړی چې واده کړي خزه مړ شي نبی هغه ته لیل او نهار ډیر ګرانی خزه ورته را یادېږي درته میرا واسطه خزه شابه کوړته دنک سعید ابن المسیب داسې بزرګانو نمګه اکثر خلکو توایو چې د خدای انصاف دارو لور چې ورکه او چې لاتا په قران مجید هم یاد کړی دی نو کم از کم عالم خو ګورا طالب خو ګورا قسم نیوي یو داسې سړی ته خو ورکه چې موږ گزار خوې کنه دغه ستا بچي قران مجید یاد کړی دی نو دا خاون بک اسم نه نو قران مجید به نه ولې نو خپل خزه ورته قران مجید خو اوري کنه قران مجید خو بغیر د دور نه یاد نه پاتې کیږي نو ما دا عرض کولو چې محترم قاری انارګل صاحب دغه صاحب زاده ته چې چالور ورکړي دا چې کومنه خوش قسمت ده د طالبانو او د علماو سره د هغه خلکو مینه وا نو غیبا د ټول نه زیات فوقیت چې کومنه هغه دې ته ورکولو دې ته به قتل چې دا سړی دیندار دی دا سړی نیک دی او الګ په مغه کې وعده کولو چې جنې اغه نیک او دیندار وي د دینداری جنکو د متقینو جنکو ډیر لوی اثري اغه نه چې کوم اولاد پیدا کیږي هغه پاکیزه اولادي اغه نه بیا اولیاء الله چې کوم نه جوړیږي دا زموږ د امام ابو حنیفه صاحب شان چې لوی دی دا د والدینو اثر ده کنه کتاب لیکي چې یو ظلمه د دجلی په غاړه باندې ناشته او دس کوي نو په دریاب کې یو مڼه روانه و مڼه
او د ماسپخین د مونځ دپاره اودس کوي اوږی دی روټۍ نه ده خوړلي مړی ونیوله خیال نو ویم خوړه مړی وخوړه رستو خپه دی چې الله اکبر کیدای شي دا د غلا مړی د رشوت دي نو خوله کې ګوته ورکړه چې دا مړی مې خوړلي چې دا راوغورځېږي وس کوي مړه نه راوځي الټۍ ورته نه راځي په دې زلمي کې خوف خدا ډېر زیات و د حلال خورۍ جذبه وه یاره راځه د دریاب په غاړه باندې به روان شم نو چرته خو به د مڼو باغي نو د هغې مالک نه به اجازت والم 8 میله وی لاړو کتاب وی 8 میله مخکې د مڼو یو باغ دی ونې د مڼو نه بالکل ډکې دي او د دریاب د پاسه داسې خرانګې دي د دې یقین راغی چې همدا د دغې باغ مڼه ده هغې نه چاپېره دیوالو ډېر لوی باغ و یو شپږکي نه تپوس کوي چې د باغ لاره کومه ده داسې به لاړ شو نو هلته دروازه ده لاړو دروازه باندې وردن نه شو نوکرانو پکې کار کولو مزدورانو هغې نه تپوس وکړو چې من راعل بستان د دې باغ مالک څوک دی هغه سپین ږیره چې د ونې لاندې ناست دی د یو کجوري د بوټي لاندې یو بزرګ ناست دی او دا مڼې دي او دا انګوران دي او د دنیا میوې په هغې باغ کې دي ځوان پې سلام واچوله السلام علیکم ورحمت الله بابا ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته اهلا وسهلا ويا مرحبا بكم او بیا ورته وی چې ماذا جاء بك يا فتى الى بستاننا ځوانه دې باغ ته کومې خبرې راوستې نو دی ورسره روغونده کېناست دې کاکا ته ډېر لرې دی نه راغلم پلانکي ځای کې مې د دجلي په دې اوبو اودس کولو یو مڼه را روانه وه او زه وږی ما هغه وخوړه وروستو پې نادمه شوم چې دا د غلا نه وي د رشوت نه وي را روان شوم نو ستا دې باغ ته راورسېدم ډېر لرې نه راغلی کاکا دا مڼه ستا د باغ معلومیږي ما ته وبخه بابا وی بچیا خبره خو دې بالکل ټیک ده زما د دې باغ نه ما سوا د ترکو سرحداتو پورې ورشه د دجلې په غاړه باندې بله داسې د مڼو باغ نشته دا زما د باغ مڼه ده او واقع تا ډېر تکلیف کړی دی خو یو خبره ده که زما د لور سره نکاح کې نو مڼه درته هلته هله بخم خو زما لور په سترګو ړنده ده په غوږونو کړه ده او په ژبه ګونګۍ ده دا 3 خبرې پکې دي ځوان انتهایی پریشانه شو چې یک خدایا یک نشد دو شد زه د یو خبرې دپاره راغلی په بل مصیبت میړی د یو سړي خدا تمنای چې خدای ما ته ښکلې بیبي راکړي چې خشته خبرې کوي ښې سترګې وي معمولي رو خبره مغه اوري حیرانه دی بابا ما ته به لږ مهلت رانه کړي په باغ کې کېناستو او تفکر او تدبر کوي چېره تمام عمر به زه د دغې ښځې خدمت کومه صم بکم عمي که دې 3 واړو خبرو کې یو مې سترګې روغې نو بیا هم لا څه خبره ده یا په غوږونو اوري بیا هم لا څه خبره ده دا خو د غوښې یو لویه بوساړه به خوراک هم ورته ورکوه خدمت هم کوه لیکن تقوا یې دومره زیاته وه چې خیر دی دا د دنیا 80 کاله به تیر شو خدای یو بیبي خدمت به وکړم که نه بابا ما ته منظوره ده بابا ډېر خوشحاله شو او د واده انتظام وشو خپلوانو ته وی چې ما لور یو زلمي ته ورکړې ده خیر اوږدې کیسې دي د شپې نه ده ته بهترین کور ورکړی چې دا ستا کور دی ښه دا ستا کور دی او جامې هم ورته ورکړې او د واده تمام انتظام هغې مشر سپینګیري وکړو او دی په هغه کمره کې ناست دی او د نفلو نیت یې تړلی واستعینو بالصبر والصلاة د الله نه مدد طلب کوي په صبر او په مز هلته مشرانو ښځو ناوي راوسته طریقه ده چې ناوي نیکې بیبیانې د لاس نه ونیسي او دعا هم ورته کوي چې خدای پاک دې ستا او ستا د خاوند په منځ کې مینه او محبت پیدا کړي المؤمنین هم وایي چې زم باقاعده مشرانو ښځو راوستم د رسول الله مبارک هغې محل او کمرې ته هغه بیا لاړې شي چې دا د کور دی او زه وردن نشه
دغه ځوان چې د کم ځای نه د یو مڼې دپاره سفر کړی دی په مصله ناست دی او د الله تعالی نه مدد طلب کوي چې خدای زما ازدواجي زندگی دا په ما باندې په اسانه باندې تېره کړي. دروازه کې کشار یې واورېدو، بې اختیار یې ورته وکتل چې یاره وګوره د خپلې ناوې ته سر خو راته ویلي چې وی کتل نو د ښځې سترګې بالکل روغې وې او حسینه او جمیله وه. د لږ په غور ورته وکتل چې یاره دا سترګې ړندې دي او کاسې ماته روغې ښکاري. یقین راغی چې دا سترګې خو یې روغې دي نو یکدم نظر بل ته ورته په چغو چغو یې وجړل، په جړا شو. ناوی دروازه کې دغسې ولاړه ده چې عجیبه خاوند راته پلار وکتو، زما په لیدو لګیا دی جاړي. خاوندان خو من غټېږي چې ناوی وګوري. داسې لاړه پلار ته چې چاته دې واده کړي یم. چې راغی نو دی په چغو چغو جاړي، سخرې شا طرف ته ولاړ دی، په موټې ورته لاس کېښو چې ولې جاړي. دی غږ نه کوي، وایي نه ډېره یو اجنبیې ته مې وکتل. دروازه کې کشاره شو نو ما یې جوړه زما ناوی ده. اما چې غور وکړو نو هغه بله وه، وی د خدای انصافداره دغه ستا بیبي ده. نو د 2 رکعاتو نفل نیت یې وتړلو چې الله اکبر، زما بیبي خو ډېر حسین او جمیل. بابا نو د 2 رکعاتو نفل نیت یې وتړلو چې الله اکبر، زما بیبي خو ډېر حسین او جمیل. بابا ورته وایي ځوانه ته چې کله رالی او په مارې سلام واچولو ستا تندي ته ما وکتل نو خوشحاله شوم چې په تندي کې دې د تقوا او د طهارت نښې وي. او بیا چې دې لالدام ووي چې زه د 8 میلو نه راغلی یم د یو مڼې د بخښنې دپاره ما پړو خوړه چې خدای زما دعاګانې قبولې کړي دي. زه پوه شم چې مولا زما دعا قبوله کړې ده. زما لور تهجد گزاره ده، د قرآن پاک حافظه ده، بلا حدیثونه یاد دي، د فقه کتابونه ویلي دي او همیشه نفلی روجی وي. ما به دا دعا کوله چې خدایا زما د لور مطابق خدایا ما ته زوم راکړي چې زما د لور په شانې چې ترالو نو ما وی دعا خدای قبوله کړې ده. ځوانه دا ما نه ډېرو لوی لوی خلکو غوښتې ده خو ما دا نه ده ورکړې وي. کاکا تا چې وی ړنده ده او کڼه ده او ګونګۍ ده نو ما خو درته رښتیا ویلي دي. د ړندې مطلب دا دی چې زما لور په خپلو سترګو باندې د مور او پلار او درونو خویندو نه ما سوا بل چاته نه دي کتلي. دې د ماما زوی ته او د تره زوی ته هم نه دي کتلي. مسله ده د ماما د زوی او د تره د زوی نه به هم ستر کړي. کڼه دا معنا چې د اجنبي آواز نه دی اورېدلی او نه په ژبه باندې چا سره چې کوم نه خبرې کړي، ما دا مطلب و. بهرحال ناوی ته پلار ورغی چې دا ورشه هغه پوی نو او هغه هم راځي او په مصله باندې ودرېږي. مسله ده چې واده کړی با وضو او په اودس کې وي او ناوی ته هم پکار ده چې هغه د په اودس کې وي. امام زین العابدین چې لور ودوله بلا نصیحتونه ورته کړي دي. لورې ته یو نوي کور ته روانې او د هغوی د آدابو نه خبر نه او دا به کې دا به کې. پخوا به علماو لورو ته ډېر لوی لوی وصیتونه وکړل. آخر کې لور ته وی لورې یو خبره ګوره هېره نه کړې، توضئي په اودس کې اوسېږه فإن الوضوء زینة الزینه. د تمامو ښایستو لوی ښایست هغه اودس دی. اکثر علما وایي چې طالبانو ته هم پکار ده چې په اودس کې اوسېږي ځکه الوضوء صلاح المؤمن. نوې کومه بیبي چې په اودس کې وي نو خاوند ورته داسې وي لکه غلام. د اودس دومره لوی طاقتي. نو بیبي په مصله ودرېده او 2 رکعات یې وکړل او بیا زوج او زوجه خپله کې خبرې کوي. ځوان چې ورته یو آیت ووایي بیبي ورته 2 آیتونه نور مخکې تیر کړي. که دی د رسول الله یو حدیث بیانوي نو هغه د هغې هم معنا نور حدیث ورته بیانوي. د دې زوج او زوجې نه امام ابو حنیفه پیدا شوی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې الله تعالی د علم دومره لویه مرتبه ورکړې ده
دا دغه زلمی او د دې بیبي برکت دی. په اولاد کې چې نجابتي، په اولاد کې چې شرافتي، دا د پلار دغه پاکیزه ویني او د مور دغه پاکو پیو سری باقی دا. وکانا ابوهما صالحا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په څلور واړو امامانو کې دته امام اعظم وای. امام مالک ته امام اعظم نه وای، امام شافعی ته امام اعظم نه وای، امام احمد ته امام اعظم نه وای، سفیان ثوری او سفیان ابن عیینه ته الله تعالی ته یو ډیر لوی علم ورکړو، ډیر لوی علم. ګرانې مسلې براله، ګرانې مسلې چا سره به حل نو. امام ابو حنیفه با داغه مشکلو مسلو چې کوم دا داغه تقوا اثرو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. څوک چې الله نه یریږي، چا کې چې تقوا وي، الله تعالی ورته لارې کولاو کی ويرزقه من حيث لا يحتسب. ځوان دیو مڼې د پاره راغلی دی، الله تعالی د باغونو مالک وو. دا تمام جیداد چې کوم ده دغه ځوان ته پاتې شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه من حيث المال، دا د ډېر لوی مالدار چې کوم ده نو هغه زوی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فقاهت او دا امامت دا د تمام تقوا او د طهارت چې کوم ده نو نتیجه ده. یو سړی به امام سے پسې بد وي، بد به وي، محدثو لوی قدرت کوله چې ودل راګیر شو، خد سره قرآن شو، خدوی نکوم در سره خبرې وسر شو بعد خدم دغه سیوی هغه وی ته برا سره خبرې کوي نکوم. خاوند ورته کته ما سره نن شپه خبرونه کینو پدریو طلاق ام د نر لورو خله سما چې کوم نو پیچې کړي وو، اولاد یو لونه وی زامن یو بیبي خبرو کړه، خو ډېره بدنامي وی. داجی خو استاد دی، محدث ته خلق بور سره خان دي چې په بوډاوالی د خدای درې طلاق کا. عام حیران ده سات تیریږي او رنگ جړیږي او اولاد مور ته خو مور هم سم پښتنه وا، هغه وی خبرې بور سره نه کا، چپ ته بالکل چې شپه تیریږي سړی باندې اوس لاړو اعمش ته. اعمش لوی محدث دی، د امام صاحب استادم دی او د امام صاحب شاګردم دی. اعمش ته وایي خو په مصیبت مبتلا یم، شابه په مولایانو مې ګرځو، سهار ته خو به شرمېږم. اعمش د کوفی په غټو غټو علماو ګرځولو، چا سره جواب نو. اعمش ورته وایي مړه راځه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو بل څوک دا مسله درته حل نه کړي. هغه یاره زه شرمېږم ته دغه دغه پسې کله نه کله خبرې کوم، به اراده ضرورت باشد روا باشد. اوس خوراګیر شوی نو بوی تلو د شپې کافي څه تېره وه، دروازه وډبوله. امام ابو حنیفه خپل بچی ته وایي چې ورشه بچیه، د چا به سکار پیدا وي، څه مسله به یا څه بل څه. بچی چې ووتو اعمشو دیجی اعمش راغلی ورسره جي هغه بل سړی دی ستا چې کله نه کله بد وایي، خیر دی بچیه مېلمه دی. امام صاحب ورته راووتو، اهلا وسهلا ویا مرحبا تفضلوا کیف الحال. اعمش ورته وایي جي کیسه داسې ده، غریب نه دا خبره شوې ده او ښځې ورته ویلي چې تا سره به زه په دې شپه کې خبرې ونه کړم. ده ورته که دې ونه کړې نو را باندې په دریو طلاق او جي په مولیانو ګرځوي. ابشر زیره قبول کوي، مسله اسانه ده. دوکه د خپل جماعت مؤذن راوله، اسړی په منډه منډه دی مؤذن پاسې چې امام اعظم درته نارې وي. مؤذن راغی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مؤذن ته وایي بچیا نن د سحر اذان د خپل ټیم نه نیمه ګنټه مخکې وکړه، او دا جایز دي. علما ناس دي، اختلافي مسله د ترمذی شریف کې چې آیا د سحر اذان که سړی قبل از وقت وکړي نو دا جایز دي. بعد وایي نیمه شپه کې وکړه، بعد وایي پېشمني کې وکړه. چا خو مؤذن ته ډېره اسانه کړي، دلته به نه کوي، ګوره خلک به دې وډبوي. دا مسله ده. ماسوتن مونځ وکړه او چې دې ښځه مړې د سهار اذان وکړه بیا خاموشه خوب کړه. مسله ده دا یو، لیکن په دې علاقو کې معمول بها نه ده. نو امام صاحب مؤذن ته وایي نن به د ټیم نه نیمه ګنټه مخکې اذان کې، چې صبح صادق ته لا نیمه ګنټه پاتې، هغه هم د امام صاحب حکم نه خو سر تابع نه شو کولی. اذان یې وکړو قبل از وقت،
او دته د کور ته داخل شه. د چې کور ته داخل شو خو دی الحمدلله الذي اخرجني من عقد نکاحك، شکر دی الله تعالی ستاسو د نکاح نو وست ویني وتی شپلا نیمه ګنټه پات خدای خاون با قاعده. بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته داسې پسونو کې سیدی پسونو چې مسله کې با اون خطل نه امام ابو حنیفه ته دا تمام فقاهت د مور او پلار دغه تقوا د وجن راغله ده. وعلى كل حال ما دا عرض کولو چې واده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د تمام پیغمبرانو سنت ته. رسول الله مبارک فرمایي چې ځوانانو من استطاع منکم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. دا سترګې نه دي، دا ډېر لوی جرم دی. نن سبا چې دمګه د ملک په دا عذاب دی دی وجنه په بازارونو کې د سترګو بشمیره زناګانې کیږي. پیغمبر اسلام فرمایي العینان تزنیان وزناهما النظر، دغه سترګې زنا کوي او د دې زنا پردی لور خور ته چې کوم دنو قتل دی. اسلام پاکیزه او سوچه مذهب دی. اداوی پردی لور خور ته مګوره. دا د سترګو په زهر باندې د یوې ښځې حسن چې کوم دنو هغه خرابوه. دا خو د طالبانو حکومتو خدای دې بیا راولي. قسم په خدای په کابل کې او په دې ځایونو کې به موږ وګرځو چرته بے پردی ښځه مونږ نه کتلې. بے پردی ښځه پروژه کې یو ځل رالو د کابل نه په جلال آباد کې بې برخې ښځه مو کتلې وه، خو چې رالو د کارخانې په دې بازار ګرځېدو د رمضان ردې به او مازدیګرو او دا ګډې بېدې پکې دغسې کردې. ما طالب ته دا د اسلام برکت ته هلته کې چې طالب په ښځه باندې پابندي ولګوله نو رحمتونه د پروردګار چې کوم دنو نازلېدل. سترګې تزنیان وزناهما النظر. محمد ابن قاسم چې کله راغی او دلته یو هندو دی یو مسلمان یې لوپټې ته لاس کړی نو هغې ښځې آواز وکړو چې حجاجه کم ځای قدرتي حاجیان روانو په کشتۍ کې د آواز یې واورېدو نو حجاج ته دا ته وې دلته یې هلته کې یو هندو دی یو مسلمان هغه محمد ابن قاسم راولېږلو مجاهدین یې راولېږل او په هر ځای باندې مجاهدینو به فتح کوله. نو هندوانو بامبړانو د فوجیانو د هندوانو فوجیانو ته وی چې دا خپلې لوڼه او خویندې دا ښې مزینې کوي چې دی سرخي او پوډرو کې خشته جامې واچوي مجاهدینو ته دې په لاره کې ودرېږي. بس نو که د مجاهدینو نظرونه په دی رال جهاد به د هغې نه پاتې لویه فتنه چې کوم ده نو هغه دا فتنه ده. محمد ابن قاسم چې وکتل پوه شو فوجیانو ته وی چې لاندې به ګورئ دنانو ته به نه ګورئ. حدیث کې مرادي ذاک حلاوت الایمان، د ایمان په خوند هغه سړی پوه شو چې نظر ښکته وساتلو. هغه نوجوان به د ایمان په خوند پوه شي چې نظر باقاعده ښکته وساتي. وعلى كل حال د دې وخت نه علمه ځکه ښه قاریان راغلي دي، ښه نعتخوانان راغلي دي. د محترم مولانا ساجد شاه صاحب دامت برکاتهم هغه امرو چې دغسې د محترم قاری انارګل صاحب د صاحب زاده واده دی نو دغه تعمیل په سلسله حکم کې در عالمه الله تبارک وتعالی دې دا واده بختور وګرځوي. د قاری صاحب په عمر کې دې الله تبارک وتعالی برکت کړي. او تمام ورونو ته هم دغه وایم چې که سړی وي کوشش کوه چې کوم ځای کې واده کوي چې دغه ښځه زما دینداره ده او نیکه ده. دې ته مه ګوره چې ډمتوب کې ښه ده، په ګډا کې ښه ده، بازارونو کې ګرځي، دې نه ګوره ځان ساته. یو وکیل راته وویل یاره مولوي صاحب یو داسې ځای کې راته واده وکړه چې ښځه یو سمه جاهله وي بس چې سپیا کې تپلي بس او چې الف بېتیم نه ورځي. دې درې ښځې مې طلاقې کړي. چا بیه کې سبق ویل او چا پورا رامړي وي چې دغه شمه په ارامیانو وي اورېدلی ما. تعلیم انګریزي چې په پرده کې موږ د هغې خلاف نه یو، لیکن جنکۍ چې د کور وځي او په هاسټل کې اوسېږي دا خو ډېر نازک شی دی. یو ډاکټر زموږ کلي کې دی، مخکې نه واده کړی دی، بلې ښځې ډاکټرې سره واده کړی
مجسټریټ په مخ کې ما تراغه چیرې چې موږ خو یو کار کړی زه واده کړی ما لیکن ما بل دا ډاکټرو کاغه مرا وستي و ځکه وی زه دا عیب غنم ډیر دیندارو چې زه خزه ګورم دا ما ته خوند نه راکوي چې بیمار راشم دا ما خزه ګوري او زه به سړی ګورم په دې جذبه کړو خدا خدای انصافدارو مور او پلار ته ویلو نو مالک دا خبره پټه کوي دا خبره مکوئ زه به لاړ شم د جینۍ تره ته پلار ته او دا به درته وغواړم دا اړو څرګندوئ مه چې موږ د مجسټریټ په مخ کې نکاح تړلې ده دا مه څرګندوئ تره ته یې ورالم چې دغسې پلان کې ډاکټر ستا رویره غواړي اوه زما د رویرې دومره تعلیم دی او د هغه دومره تعلیم دی خیر ما ورته لکه ښه سړی دی قابل سړی دی دا دی پلار ته یې راوړم هغه آسمان ته خطو را خطو خبر نو چې کیسه څه شوي ده خیر نه کېده خبرونو جینۍ ورته ووی چې ما مخکې نه نکاح تړلې دی تاسو څه وایي زه ورالم ما خو در باندې پرده راوسته خو تاسو نخرې کولې مې چې یو جینۍ کالج ته ولېږه په هاسټل کې اوسېږي بیا پرېږدې چې په خپله خوښه څوک کوي جینۍ چې دې ولېږله هغه په لاره شله لکان ورته شپېلی وایي څوک ورته څه وایي څوک ورته په لاهور کې اخبار کې مې کتل چې یوه جینۍ په ټانګه کې سوره ده او خپل رور ورپسې باقاعده سیکل لګولی دی ورته ګانې وایي او سترګه ورته وایي او هغه خور ده او ده ته دا پته نشته هغه هم حیران ده چې دا په څه عذاب زه مبتلا شم خو چې ډېر د نخرې شروع کړي هغه ورته دا نقاب لرې کوه مخ چې هلک د شرمه د وجې نه سړک باندې را پرېوته موټر پرې راغی او چیخړي دې درجې ته معاشره رسېدلې ده ګورې او رس تره ده لګیا ده بې حیي چې کوم نه خورېږي دې وجې نه په لوڼو باندې تعلیم مه کوئ انګریزي تعلیم په لور مه کوه مې لېږه الف به ته دم نه زده کوي بس قرآن مجید ورته په خپل کور کې خو یو څو مسلې ورته وښایي زما ماما وایي ښه ده چې مولا شي دا ډېره چطه شي په لارو کې چې بیا په کالجونو کې هم ګرځي دا ټولې فتنې او فسادات د دې د نن سبا به حیرانه شي چې په کور نه بارو دی دا تمامې جینکۍ چې کالج ته ځي دقسې ولاړي بې حیا انداز کې بې حیا انداز کې زما وروڼو ډېره د فتنو زمانه ده ډېره د فتنو نو زه زیات نه ویم دغه درته وایم چې لوڼو مړو باندې تعلیم مه کوئ زموږ کلي کې ډېرې تعلیم یافته جینکۍ په کورونو کې زړې شوې ما خلک بوځي یاره پلانکۍ راته وغواړه پلار یې وایي نه شو ورکولی په دې ما تعلیم کړی دی چې واده یې کوم خو ټوله تنخوا به یې خاوندلي د 30 کالو ښځې د 40 دغسې په کورونو کې بیا څوک یې کوي دې وجې نه مور او پلار یې نه ورکوي چې دا خو که زه ودومه نو بیا به موږ ته تنخوا نه میلاوېږي وعلى كل حال الله تبارک وتعالی دې ستاسو او زموږ د ټولو دنیا عقبه ښه کړي الله تعالی دې د ځوانانو او د ځوانانو جینکو خدای حیا او پرده نصیبه کړي د الحاد او د زندقي او لوی سیلاب را روان دی لوی سیلاب امریکا ډیر په تیزۍ سره کفري طاقتونه ډیر په تیزۍ سره او زموږ حاکمان هم ورسره ښه زبردست ملاتړ کوي هغه مسلمانانو کې پاتې شوی لغونې غیرت او ایمان دا هم لګیا دی ختمول غواړي دا ټي وي او دا وي سي آرونه مفتی رشید احمد صاحب سره ملاقات ته تللی نو په هغه ردې یو ورځ تقریر کولو ما ته یې خط راغلی دی خط په دې راغلی دی چې یو سړی ټي وي ته ناست دی لور ورسره ده او مجبوره شوی دی لور سره یې زینا چې قاریان ممي هغوی به باقاعده تقاریر کوي نعتونه به وایي خدای پاک دې د دې قراو په علومو کې برکت کړي یا رب العالمین د دې اساتذه او طلبا چې کوم راغلي دي د ټولو د دنیا عقبه سعادتونه نصیبه کړي او دا واده د جانبینو د عزتونو د خوشحالو د مسرتونو باعث وګرځي او د قاری صاحب په عمر کې برکت کړي او د دې بچو نه د علم هغه خدمات یا رب العالمین خواره کړي اللهم بارک لهما في هذا الزواج وبارك عليهما واجعل هذا الزواج يا رب العالمين سببا للمسرات وللأفراح وللمجد والشرف يا رب العالمين ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أيد
عبادك المجاهدين أينما كانوا اللهم أيدهم واحفظهم ورعهم وقو شوكتهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الإسلام والمسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وخذ مغداديد مقتدر وصلى الله تعالى على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك. बतासुला नासिर खान इस्लामी केसट हाउस, बैरून कचहरी गेट, अशरफ रोड, सराय फकीर खान, पेखौर खार की द नासिर खान सरा हर साथ मिलावीगी. रब्बुल आलमीन व रहमतुल लिल आलमीन. रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई इन्नमा अना रहमतुन मुहदात, द खुदाई द तरफ न द रहमत यो तोहफा او یو هدیه ما. د رسول الله مبارک ډیر لوی ذات دی او په امت باندې ډیر لوی احسان دی. مونږ چې دا درود وایو دا د رسول الله د احساناتو شکریه ده. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. څوک چې د انسان د احساناتو شکریه نه ادا کوي دی به رب العالمین جل جلاله د لوی نعمتونو شکریه څنګه ادا کوي؟ رسول اللہ مبارک افضل ترین کائنات تے، اجمل ترین موجودات تے. رسول اللہ مبارک تے رب العالمین ډیر لوی شان ورکړی دی. رب العالمین جل جلالہ دی تمام دنیا ته قلیل وی. دا تمام دنیا دا آسمانونه، دا ځمکې، دا مشرق و مغرب او دا شمال او جنوب، دا تمام خزائن و دفائن، دا تمام کائنات دیتا دنیا ہوئی. رب العالمین جل جلالہ فرمائی قل متاع الدنیا قلیل. اے زما خوگا پیغمبرا دے خلقو تو آیا چه دا تمام سامان دنیا قلیل لے. اللہ تعالیٰ دے تمام دنیا تا قلیل ہوئی. لیکن دا رسول اللہ مبارکو اخلاق تا قرآن انک لعلی خلق عظیم. دا رسول اللہ مبارک اخلاق تا اللہ تعالی عظیم ہوئی. انک لعلی خلق عظیم، تا دلوی عظیم و اخلاق و مالکی. اللہ تعالی قرآن مجید کی ددی عظیم الشان پیغمبر بارکی وی ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک. منگ استا ذکر ډیر بلند کو، منگ استا ذکر ډیر بلند کو. چرتم چې دا اللہ تعالی دا وحدانیت مسئله وی او دا اشهد ان لا اله الا الله کلمه هغه سره بوای چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله. مؤذن روزانه په پنځو اذانونو کې دا اللہ تعالی دا وحدانیت شهادت ورکي. نو ورپسې د رسول الله مبارک د رسالت شهادت ورکي. مؤذن که اشهد ان لا اله الا الله وی نو ورپسې اشهد ان محمد رسول الله. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تپوس شو چې کیف کان خلق النبی صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیہ السلام مبارک اخلاق څنګه وی؟ کان خلقه القرآن. پیغمبر علیہ السلام دا قرآن مجید زندہ تفسیرو. قرآن مجید چې څه ویلي دي دا رسول الله تمام عملی زندگی دا قرآن مجید چې کوم دنو تفسیر دا رسول الله مبارک سره د صحابه د حد نه زیاته مینه وه. ستا او زما مینه صرف د جبې ده، دړه نه ده. د صحابه مینه د رسول الله مبارک سره د زړه وه. په جنگونو کې به صحابه د ځان نه ډال جوړ کو. صحابه به غلبیل شو چې د رسول الله مبارک ذات ته تکلیف ونه رسي. صحابه به خپل دارونه د رسول الله مبارک د پاره ډال جوړ کو او رسول الله مبارک بارکه به راغی دا دغه چې رسول الله مبارک ته تکلیف ونه رسي. دا حضرت عمر
په زمانه کې لستنه صحابه حضرت عمر لګلیو چې د کافرانو د بادشاهانو حالت وګورئ چې څنګه حال دی جاسوسان چې ورته ویل کېدی شي حالات معلوم کړي هغه عیسائی بادشاہ ته پته ولګېده چې زموږ دې ملک کې لستنه مسلمانان ګرځي هغه خپل پولیس ته حکم وکړ چې دا گرفتار کړي پولیس هغه گرفتار کړ او بیا بادشاہ ورته ووی چې د اسلام نه توبه وباسئ عیسایت قبول کړئ صحابه ورته دا درته چا ویلي دي چې موږ د رسول الله ملګري د رسول الله مبارک دین به پرېږدو او عیسایت به قبلو بادشاہ ورته غوسه شو چې سم شئ او خځوانان یې زه به درته د لوی وزیرانو لوړه واده کړم سره او سپین به درکړم وزیران به مو کړم ګورنران به مو کړم دا دین پرېږدئ صحابه ورته وایي دا ته په کومو کندو سره د رسول الله ملګري هغه د رسول الله مبارک هغه دین پرېږدي بادشاہ وی جیل ته وغورځوئ جیل ته بوتل وی دی ته خوراک مو ورکوئ دی ته اوبه مو ورکوئ 3 ورځې او 3 شپې دغسې وږي وساتل او بیا یې دربار ته راوستل او ورته خنزیر یې وړاندې کړو چې دا وخورئ شراب یې ورته کېښودل صحابه وایي مونږ مړه ښه یو لیکن دا شی مونږ نه استعمالوو حالانکې یو مسلمان دا د لوږې په حالت کې چې دی د لوږې نه مري نو د خنزیر نه غوندې غوښه یا د شرابو یو بوټ دا جایز دی قرآن وایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه الله تعالی مخکې محرمات بیان کړي دي حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر او بیا آخر کې قرآن مجید وایي چې که یو سړی د مخمسي او د لوږې په حالت کې وي صحابه ورته وایي مونږ ته دا جایز دي لیکن ځکه یې نه خورو کافران به وایي چې د رسول الله ملګري وږي شي نو بیا خندې هم خوري او شراب هم څکي مونږ مړه ښه یو بادشاہ ورته سم شئ سم شئ او دا دین پرېږدئ ورنه وجنم مو هغوی به مرګ راته قبول دی لیکن د رسول الله مبارک دین پرېښودل د رسول الله د رسالت نه انکار کول دا چرې هم نشي کېدی بادشاہ حکم وکړو چې په یو لوی کړهي کې د شړشمو تیل واچوئ او د هغې لاندې اور بل کئ یو لوی کړهی راړی شو د شړشمو تیل یې پکې واچول او د هغې لاندې اور بلیږي چې هغه تیل ښه سره شول بادشاہ حکم وکړو چې د جیل نه هغه سړی راولئ چې نن په هغه باندې د پانسۍ حکم دی هغه یې راوستو او د صحابو په مخ کې هغې کړي ته وغورځولو د سترګې په رب کې د هغې نه پیکوړه او سموسه جوړه شو هغه سړی بالکل ریت شو صحابو ته دام ستاسو هم دا انجام دی که تاسو دا دین هغه نه پرېږدئ سوځوم مو دغسې لکه دا سړی مو چې وسوځولو آیا صحابي ورته وایي چې دا ممکنه نه ده مونږ به ایره شو زمونږ د ایرې نه به هم د لا اله الا الله محمد رسول الله آواز راوځي بادشاہ حکم کوي چې دا مشر صحابي چې دی د ټولو نه مخکې ولې دی کړی هغه پاسېدی نه شو 3 ورځې او 3 شپې نه یې څه خوړلي و نه یې څکلي و آواز یې انتهایي کمزوری پولیس اوچت کو نو ده وجړل بادشاہ وی واپس کوي کار وشو بس چې دی جاړي معلومیږي چې دی اوس د مرګ نه یریږي وی ولې جاړې وی په دې جاړم چې یو روح مې دی کړي ته به مې وغورځې او بسودم هاي که زما یو زر روحونه وی تا کړهي ته غورځولې او زه سوځېدې او بیا ژوندی کېده ما بیا لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې تا بیا غورځولې او زه بیا ژوندی کېده یکجا چې متاعس که سازم فدایت
اما چتوا کرد کہ موجود ہمین است سوکم یو روح میدن بادشاہ ته پتو لگی دا چې واقعي دا فولادي خلق د رسول الله ملګری څوک د دین نه نشي اړولی بیا ورته ووایي چې پرېږدم مو که زما تندی ښکلی بادشاہ ته پتو لگی دا چې دا سم خلق دا دین پرېښودونکي نه دي وی که زما تندی ښکلی هغه ورته یوازې ما که زما ملګري وی نه ستا ملګري م ټیک ته تندی به در ښکل کړم د تندي ښکلول څه عیب دی نو دا لس تنې راولېږلو انعامونه یې ورته ورکړل چې خلق دې ته وایي محبت واقع د رسول الله مبارک د ملګرو د رسول الله مبارک سره دی خلق همدغه خلق دی حضرت عمر ته خو مخکې نه پته لګېدلې وه چې ما کم لس کسان د دې دپاره لېږلي وو چې هغوی جاسوسي وکړي د کافرانو خبر راړي هغوی ګرفتار شوي دي او بیا حضرت عمر ته دا پته مو لګېده چې بادشاه په تیلو کې سوځولو هغوی ته تیار وو لیکن دین نه دی پریښی حضرت عمر ته چې پته ولګېده چې مدینې منورې ته هغه لس تنه نږدو دي حضرت عمر تمام د مدینې منورې خلکو ته اعلان وکړو چې ټول سړي به د مدینې منورې نه بهر ته وځئ که واړه دي او که زاړه دي بوډاګان دي او که ځوانان دي دا لس تنه په تندو ښکل کوي دا د رسول الله مبارک ملګري دي حضرت خبیب کافرانو نیوله د اوږده کیسه ده د ده ډېر ملګري هم نیولي وو بیا حضرت خبیب نیوله شوی دی په قید کې دی په مکه مکرمه کې او په خپله باندې د کافرانو ښځې وایي چې قسم په خدای موږ به د خبیب سره داسې میوې کتې چې د میوو موسم به نو د انګورو موسم به نو او د خبیب سره به انګور موجود و دی په یو کور کې په یو کوټه کې بند کړی او خبیب اصل کې د مکې یو لوی سردار وجلی و نو د هغوی زامنو دی په ډېر قیمت اخیستی و چا چې قید کړی چې موږ به د خپل پلار بدل د ده نه الو ښځه د کافرانو وایي چې یو ورځ دغې صحابي ما نه چړه وغوښته چې ما ته لږه چړه راکړه ځکه شهادت یې قریب و نو دوی ویې یاره زه د خپل برید او د خپل سنت چې کوم دی نو ټیک کړم زما خیال نو زما د خړپوسو ماشوم خبیب ته تللی ده نو خبیب په دې پتون باندې ناست دی نو د هغې ښځې رنګ زیړ شو چې نن خو موږ خبیب قتل ته به بوځو هسې نه دی زموږ د بچي نه بدل وانلي او زما بچی چېرته په چړه باندې حلال نه کړي اوس هم قیدیانو ته پترې مترې نه ورکوي فاقي ماقي جیل کې نه ورکوي هسې نه زما خبیب چې وکتل وي بي بي مه خفه کېږه مسلمان ماشوم مسلمان زنانه مسلمان بوډا ته څه نه وایي مسلمان هغه کافر په توره وایي چې هغه د مسلمانانو سره قتال او جنگ کوي خبیب یې چې کله